غزوه خندق و ته په دې وجه وایي چې نبی علیہ السلام او صحابه یو لوی خندق کنيستو د خپل دفاع لپاره. غزوه احزاب و ته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره يهوديان او مشرکان د مکی خلق او د گردونوا دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړو. غاڼې ډلې یو ځای شو په مدینه شریفه حمله وکړه. ډلو ته احزاب وایي، حزب ډلې ته وایي، احزاب جمع ده. دوی ډلو په شریکه حمله وکړه ځکه غزوه احزاب وته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شو چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي. وجه د یهودیانو شرارتو. حیی ابن احتب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله، یو دیو یو کنانه ابن الربیع، دا دواړه لاړل مکې مکرمه ته او د مکې کافرانه د حضور پاک خلاف بل وکړل. هغه خاصم پړ کې بغض او حسد د حیی ابن احتب او کنانه ابن الربیع وتوی چې تاسو راځئ، تاسو د بار حمله وکړو او د دنه نه بد سره زمرګری شم، مسلمانان به ختم کو. او بیا دا حیی ابن احتب وګرځید د مکې نه بهر غطفانیان اوسېدل. دا اجرتی قاتلانو تاسو ته ما مخکې ویلو چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش لس کا ثبوت د شهیدان کړل، واقع مې ذکر کړی دا. بیا یا کسان بوتل په بیر معونه کې شهیدان کړل. اجرتی قاتلانو په پیسو به مړی کول، ډاکې به کولې، لارې به لوټ کولې، او که د چا بم سړو ته ضرورت و نو دی له به پیسې ورکړې، دا به ورسره اوچت شو. حیی ابن احتب لاړو د دې غطفانیانو چې کم سردارو هغه ته وی چې موږ سره د مسلمان خلاف را پاسه او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی او هغه زمانہ کې مو د خیبر چې څومره کجوري دي نو په کال کې به نیمه کجوري د تاسو له درکو، نیمه به زمونږ نیمه به تاسو وی. دا غینه ډیر لوی شی جوړېدو. هر کال به د خیبر نیمه کجوري تاسو له درکو. هغه تیار شو او دا یو سازش وکړو. ډېر سازشیان په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به خنداګانې کولې. یو ځل یو سړی راغی، یو یهودي، او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو السلام علیک، نو وایو السلام علیک یا السلام علیکم. هغه السلام علیک، سام هلاکت او مرګ ته وایي. بی عائشه صدیقه ناسته وه، اپې پوه شوه او ورته غصه شوه. وی علیکم السلام واللعنه، وی تاسو باندې د هلاکت او په تاسو د خدای لعنتي. نبی علیہ السلام بی عائشه ته وی علیک بالرفق، وی عائشه نرمی کوا، سختی مکوا. وی دا الله رسول تاو نری دل چې غیدر تسووي درته وی السلام علیک، ته د هلاک شي خیره درته وکړه. نبی علیہ السلام او فرمایل وی تاو نری دل چې ما وتسووي، ما وی وعلیک، یعنی دا تا چې سووي دا دې پتاي. نو داغي خیره زما په حق کې نه قبليږي او زما خیر الله داغي په حق کې قبلي، خو ظالمان کويږي نه. نو ګوره دومره حرامیانو چې دا سلام به سم نه چاو. اوس هم ګوره بعض خلک دا سلام غلط وي، سام لفظ استعمالوي. سلام علیک، سلام علیک، سام هلاکت ته وي، مرګ ته وي، تباہی ته وي. نو د پښتنو طریقه دا چې مضبوط الفاظ سره وایي السلام علیک، السلام علیکم، دا سلام اچوا. دا رنګ خط چې چاته لګي هم پکې سلام اچوا. ډېر خلک عموما د واده خطونه چې لګي نو السلام علیکم پکې نه وایي، او څو پکې بسم الله نه لیکي د خط پاول کې.
بسم الله الرحمن الرحیم پکې نه لیکي الکه راولې یروي درې خط سو خیال نه ساتي درې سو کې حفاظت نه کوي نه حفاظت پتا نه دي ته چې خط لګي مسلمان ته لګي اپوي شو حفاظت پوي شو دا تا چې پکې د خدای نوم لته چې پکې لا ملي کې عبد الله د خدای نوم را نه ته چې پکې د پیغمبر نوم محمد پکې لاندې راځي د پیغمبر نوم نه دی نو چې بیا د واده غ نومونه خلاص نومونه پکې لاندې تالي کړي هغه لږ نومونه کې چا په نوم کې د خدای نوم راځي ته چا په نوم کې د پیغمبر نوم راځي نو بیا ځان ملي کا کنه ولی چې بے قدری کیږي د بسم الله بے قدری کیږي او ته بسم الله نه لیکي مصطفی په نوم کې د خدای نوم دی الله دې پکې محمد دې پکې بیا دې بے قدری کیږي دا ولی لیکي نو دا اصل فزول خبره ده کلم کې خط چاته لیکي کدا وادي مکمل لیکي بسم الله الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم برابر دا خط آداب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې څومره خطونه لیکلي دي ګوره کافرانو ته چې خطونه لیکلي دي بسم الله پکې لیکلي ده دې سوچ نو څه چې کافر ته خط لګم او د بسم الله احترام بنه کوي او د بسم الله ادب بنه ساتي نو چې نبی علیہ السلام کافر ته بسم الله لیکلي ده بسم الله الرحمن الرحیم او سلیمان علیہ السلام خط الله په قران شریف کې نقل کړی دی نو هغه بلقیس ته خط لیکه بلقیس هغه وخت کافر وا او خط وتلیکه انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتوني مسلمین هغه سلیمان علیہ السلام د بسم الله وتولیکلا علاوه چاته دیږي هغه کافر ده نو کافر خو د بسم الله احترام نه کوي یا حضور پاک چې کافر او تخت دیږي بسم الله پکې لیکي نو ته پته چې یا به احترام کوي یا به نه کوي کسرا ته خط ولېګا نبی علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکلی و او کسرا ته چې خط ورسېد نو هغه وشلو د پیغمبر علیہ السلام خط وشلو حضور پاک وته خیره وکړه اخیره په ولګیلا خدای غرض مریض ختم شو نو خط کې بدا نه وي چې هغه احترام کوي که نه کوي دا هغه کار دی کوي که نه کوي مسلمان دی ته په خو ګمان کوي چې هغه مسلمان دی او مسلمان به خامخا د خدای د نوم احترام کوي او د بسم الله د قران شریف د آیات به احترام کوي نو خط کې خامخا بسم الله الرحمن الرحیم پورا لیکي السلام علیکم پورا وایي دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده نو دی به نبی علیہ السلام برالل یا السلام علیک دا به د دوی یو د پیغمبر علیہ السلام پته خیرت ولا یا بعض صحابه برالل غیب نبی علیہ السلام تو راعنا قرآن شریف کې الله فرمای مونږ لحاظ وکړه لکه مونږ پښتو کې وایي مهرباني دا چې په تا مهربانه بیا ته په ما مهربانه دا یو لفظ مهرباني دغه رنګ غیب راعنا دا مونږ لحاظ وکړه لحاظ دار چې مونږ ته سبق وخایا مونږ ته قرآن وخایا مونږ له شعر راکا نو دی یهودیانو بسوي دی چې برال النبی علیہ السلام لا نو دی باغی کې لږ ځان زیاتې وکړو راعینا دی عین له به لږ زور ورکړي یې به پکې جوړ کړه راعینا معنا دا چې ته زموږ شپون کې او یو اوسترګي به ښکته کړې پټ به یو بل پورې یو بل سره خندل چې دا دی ګوره مونږ د نبی علیہ السلام بیا ادبي وکړه الله قرآن شریف کی مسلمانان منع کل ویدا راعنا موائے ذکر دوی ادب بیادبے پا شکل استعمالی یہ پکر زیادتی انظرنا وائے جدا اللہ رسول زمون خیال ساتا زمون ندمون تا نظر کا او زمون متعلق خسوچو کا نو دا دی پوری موی کی یہودیان داری سازشیانو نو دی لارل دمکی خلق امرا پارکل او غطفانیانو سریدا وعدا اکلا جدا خیبر نمی کجوری بستاسوی و دا مسلمان خلاف را پاسے لوی لخکر دا لسو زرو کسانو تیار شو وزیدم آئین دا حملے دا لسو زرو مضبوط لخکر دے حضور پاک تا چکل اطلاع رالا نبی علیہ السلام فوراً دا صحابہ میٹنگ لو وقت ویسوکو مدینہ کی پاتی شو او کبار ورتوزو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا فارسو اگر تا دا خپل علاقی و طریقہ معلومہ وا اگر دا اللہ رسولہ زمون پا علاقہ کے چه پچا دمر درون لخکر راشن یو خندق کنی من با یو خندق یہ چاپیرو کنو او اغی مینس کی بشو کافر براشی نو پا خندق خوبانی شرات لے او کچه پا خندق رازی نو لاس بخام خواہ لگئی تورا بخام خواہ غالتا چی من با پکانو پا غشولو پا خپل با تختی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر خوخ شوا او مدینہ منورہ کی او غر دا جبل سلع وتوی دا اغی غر شاتا پیغمبر علیہ السلام لال او پخپل باندے کر خراخ کا صحابہ ہوتا وی دلتا خندقو کنوی شاب شروع کے یو طرف تا غر دے جبل سلع بل طرف تا اسم التا مساجد سبعہ خمسہ بے وتوی مخی پی وجماتنو مساجد سبعہ بیا دوروان شو نو پینزه پاتی شو مساجد خمسہ اس آغا طول روان شوی دی دا ما پا خیال چو دری جماعتون پاتی دی یو برا دا غر پا غنڈے پا سر دی مسجد فتح وتوی اسم شتا دا جماعت رکھوٹے اس وقت کال پا دی عمرہ کی جدوار لما نو اغیط اجرندہ چولے سوکو تا پریدینا او مخیو پا کی خلق دو رکعت منس کو نبی علیہ السلام دقا دے منس کرو او دا حضور پاک خیمہ یو وقت پا دا غزیوا لاندې یو بل جماعت مسجد سلمان فارسی وتوی او یو بل جماعت مسجد عمر بل حضرت مسجد ابو بکر بل مسجد عثمان دی بل مسجد علی دی نو سیروان کړي دی او درې جماعت شتا او حکومت سعودیه التوسع لوی خپل دا فهد په زمانہ کې یو لوی جماعت جوړ کړي د دغه مساجد سبعه چې وتوی دا غزوه خندق دقل تشوي دی نو حضور پاک کو تکر خراخ کا او لسو صحابو تے لس گز دے والا کو وی لس صحابہ با لس گز دے کنی یعنی سڑی سر یو گز دے دا تکلش ہے او صحابہ دری زر کسانو 3000 نو درینی میلا لوی خندقیو کنو درینی میلا ہر یو سڑی سر گزو پا لسو کسانو لس گزا 15 گزا جور او 15 گزا پلن دے وطا نشان واچاو وشابه تکرشه دومره جوور لخکره او خندق او کنو که لوگو تری پکی رووتا دا اوگد خندق شو یو خواه بلخواه مخامخ غارت خندق او شاعت غرده او صحابه کرام چه سمرو دا پدغا دا خندق او دا غر پدامینس که لیره شو دا خندق پشپگ روزه که تیار شو شپگ روزه که دننا او دومره پا تکلیف تیار شو در تنشم ویده ذکر یخنی و پا دغرضو پا مدینہ منورہ کی انتخائی حاوا بلگی دا او صحابہ روگی مو دیر زیادو ندی غریبانانو پا دی خیٹو پوری کانی تلجو ہر صحابی خیٹے پوری دلوگی دلاسا کانی تلجو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کانی تلجو دلوگی دلاسا حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہوئی ویچے میں او قتل پیغمبر علیہ السلام تا دلوگی آثار میں پگے معلوم کرل ویٹین نشم میں کہ اللہ رسول اجازت راکے اوپرے لے کورتا ورزم ویلاب شا ویچے کورتا لالم بی بی تا میں بی بی خزے حضور پاک باندے میں لوگے ولیدہ قسم پا خلے کا صبر دیشم تین نشم دیر ہو گئے نور یو کانے تلے دے حضور پاک دو کانے تلے دے تخوراک سشتا کا نشتا وی خزے راتا ویچے دا غوڑا چیلو کیا دا کور کے ولالا دا قورنے ساتل چیلو کیا دا ورغندی پٹینے بوہیما او دا لگندی یو ساعة وربشی دی یو ساعة 3.5 کلو دی 3.5 کلو دا وربشی دی ویمے چی خلاصیو کا تدا وربشی اولکا میچن باندی او ویغا او زدا چیلو کے لالوما او نبی علیہ السلام با پٹ غندی رو غوارما دا یو دو کسانو سرا ندا روڑے بوخ ویجرے رخدا وی خزم زرغا وربش میچن کلوڑے کلدے او اماغا چیلوکے پٹینے چیلوکے دا میلال اکلا او سرمن میں تے وستا او وخا میں ٹوٹے ٹوٹے کلا وی اماغ وخا پخپل اوین دل صفا میں کلو پکٹوے کے میں واچولا او وی خزم لگیا دا اغولا اغیگی وی ما تذر روان شم وی خزر آتوی چی سریا گوردے خلق رانو او نبی علیہ السلام گور سخی دے اسے نگن کسان راولی نو پویا کا وطوایا چه سیب دمر اولدی او دمر خوراک دے او وطدام او تراشا او دو درے کسدان سر بس راولا نیچرے رہا دا ویچرالم حضور پاک مبارک تمہیں عرضو کچھ اللہ رسولا دو ولغن دے کورنے چیلو کیا دا مالا لکلا وہاں میں کٹوے کے واچولا او خذ میں 3.5 کلو یو ساع بے وطاق زمانہ کیلا کلوگان میں 3.5 کلو یو ساع اغا غلدا اغا میں خدی اوڑک لگ میں یو تراشا یو دو درے کسان زان سرا چی اگر اوڑے اخوڑ
وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دي دا خو ډېر شی دی او اواز یې وکړه ای د خندق خلکو راځئ جابر دعوت کړی دی ټول راځئ وی زه مخکې شومه او په منډه لاړم کور ته او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولې او ډوډۍ نه نو دا خو ګټه بېعزتي ده دا به څه کېږي وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلک راوستل 3,000 کسان دي خو ټول راوستل وی ښځه مې هوښیاره وه وی ما ته وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی وی مې چې او ما ورته وی چې وړه چیلوکۍ ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه د غله ده وی چې ال دی ورته ویلی دی نو پروا مه ساته دا اوس زمونږ میلمانه نه دي دا د نبي علیه السلام میلمانه دي هغه راغوښتي دي نو اوس خو وله ډوډۍ پوره کوي خو کې نه پوره کوي زمونږ دغه سره زه زویم وی چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي زه درځم زما مخکې به پخوي او کټوۍ هم لا ده نغري نه مه کوزوئ زه به درځم وی چې څنګه نبي علیه السلام راغی وی ما ته وی کټوۍ دې کم دی د مې صاحب دغه د په نغري پرته ده وی لاړې مبارکې پکې پوکړه دي یاره زه وایم دا صحابه څونه خوش قسمت و هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاړې شاملې دي څومره مبارک خلق دی بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بدرد وایي دا سپېره خلق دی دا د پیغمبر دشمنه خلق دی زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کوي دی ما سره بغضي زه خوښ یم زما دوستان مې هم خوښي نو چې د چا الله خوښي د خدای رسول به خوښي او چې د چا د خدای رسول سره مینې د خدای د رسول دوستانو سره به مینې چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړې دا دین خو موږ ته د دې له مخه را رسېدلی دی کدی دا محنت نه وی کړی دا خواري نه وی کړی دا کوششونه نه وی کړی تاسو تما تیره جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانو ډوډۍ بنوه جامې به نه وي شلېدلې جامې به وي او د دې دین دپاره موږ څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیاره نوړی را رسېدلې ده نو صحابو پسې نبي علیه السلام فرمایي یو ځل وفرمایي اے خلقا ولی زما مرګرو پسې خبرې ونه کې پام کوئ ولی زما مرګرو پسې خبرې ونه کې زما مرګرې د هغې نه د غشو ټاکې مه جوړوئ لکه په غشو چې تاسو هدفونه ولئ پام کوئ زما مرګرو پسې خبرې ونه کې او بیا فرمایي الله الله فی اصحابی اوہو سخت جمله الله الله د خدای نه ویریږئ د خدای نه ویریږئ زما د صحابو په حق کې بدرت مې ونه او بیا څه وایي د غشو ټاکې لا تتخذوا د غشو هدفونو ټاکې ته مه جوړوئ او بیا وایي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وی که تاسو یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی د احد غر 3.5 میله کې غټ غر دی د احد د غر عمره سره در څوک خیرات کی د صحابي د چټاکې خیرات تم نه رسي د زما ملګرو ته ولې کنځلې کوئ او بل حدیث کې راځي وی زما ملګرو سره چې چا مینه وکړه وی زما د وجې ورسره مینه وکړه او زما ملګرو سره چې چا بغض وکړو نو دی زه بدي شم ځکه ورسره بغض کوي نو سپېره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابو پسې لګیا دي او د حضور پاک ملګرو پسې بدرد وایي جناب نو ګوره د حضور پاک لاړې خوړلې دي لاړې مبارکې په هغه کټوۍ کې توکړلې او په هغه وړو کې لاړې مبارکې توکړلې او بیا جابر ته وایي وی ښځې ته ووایه چې ځان له بله ملګرې راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي و 3.5 کیلو په یوه ښځه هم پخولی شي وی ته ووایه وی بس بله ښځه وله راله راوغوښتله او شروع یې وکړله وی حضور پاک با ډوډۍ راغشتې او یو غټ لوښی مونږ کړه او په هغې کې به پخپله چورې کولې او کټوۍ ته به کاسه دننه کوله او په هغې کې به غوښه هم راغشته او ښوروا به هم راغشته او هغه به په هغه ډوډۍ له پاسه اچوله او پخوا عربو کره به غټ غټ لوښي 10 او 20 او 30 کسان به پکې ناستېدل
لکه زمونږ په وطن کې دا وریجو سره چې هغه غټه وریجو دیګ پکې راغی هغه غټ د اوسپنې شی وي داسې غټ غټ پیلې به وي او لوی لوی کاسې به وي بس وي صحابه راتلل او مړېدل به او پاسېدل به او بیا به نور راتلل مړېدل به او پاسېدل به او حضور پاک به هغه ډوډۍ ورته په خپله چوره کوله او دا کټویانه به یې په خپله په کاسه باندې غوښه دغه ښوروا اخېستله او د هغې د پاسه به یې چوله وایي چې څومره د خندق خلک ټول ماړه شو دا معجزه وه د حضور پاک ټول ماړه شو او قسم نے حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کے راضی کتاب المغازی کے وی حضرت جابر وی ټول ماړه شو وی زمون تنور اقا سے ډوډۍ راغوزولې ډوډۍ پکې پخې ده او وی کټوم هغه سے جوشېدل چې سپکیو مکه سے پخې ده دا یو معجزه ښکارا شو وی دویمه یو معجزه بل ښکارا شو خندق چې کله کنيسته ده وی نبی علیہ السلام په خپل را سره لګیا دي کار کوي خلک وی کنه وی اسلام کې د مزدور تا پخنه اسلام کې چې کوم د مزدور قدر دی نبی علیہ السلام په خپل لګیا دي مزدوري کوي د دنیا یو بادشاہ بننو خو چې مزدور سره بیلچرا والی نن د دنیا دا چې کوم خلق لګیا دی دا لیبر ډے مناوي او د مزدور ورځ مناوي پاک قروز بلګه بیلچرا والی او یاد کېغه دغه کار وسینو یو بوټي بچتا نوکران بوتا بوټي براوالیو زمکه به مولو کني بیرچه ولا بوټي غوندي ورکی او بوټي خور بورواچي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لګیاري مزدورانو سره خدمت کوي او مله تعالی دا یو صحابي وي قسم په خله کې د حضور پاک ته مبارک موجود لا وی دوی په پاسه پرته غبار ګرځو غبار په پاسه پروت ته او یو ځای کې یو چټان راغی یو سخت تل ازمکه وا وی مونږ په وسه کوله ونه مې دا کېدله وی نبی رسول الله ته مؤلوي چې الله رسول داس یو تر رااله یو کلکا دم چټان دی مضبوط او نه ماتيږي سو سره وکړو وی دلته وی لک سات پاس حضور پاک مبارک رااله وی چراغه نو ګینتري او چتا کړه او راوی برولا او بسم الله وسلو بسم الله الرحمن الرحیم وی غزاره ورکا وی چې غزاره ورکا نو درې مېسا داسې لکه د شګو په شانته وبېدا او یو رڼاتي چتا شوا نو چې دوباره بسم الله وی او غزاره ورکا نو بیا درې مېسا لکه د شګو په شانته وبېدلا او چې درې باره بیا هغه کوداله او چتا کړلا اجینتري او بیا بسم الله وراوي برولا نو مکمل هغه چې کم کانو هغه لکه د شګو ریزه شو او درې واړو غزارو سره نو چتا شو وی فرمایل چې دا لومبه رڼا تاسو ولیدله دې باندې خدای پاک ماته د شام محلات خودل او ماته الله دا او فرمایل چې ستاسو امت به خدای پاک د شام ته رسي وی دویم دل چې می والا او رڼاتي چتا شو نو ماته د یمن محلات خدای پاک خودل او دا راته الله وی چې ستاسو امت به یمن ته رسیږي او چې دریم غزار می ورکا رڼاتي چتا شو نو دا د کسرا او د فارس علاقه ته رانا ورسېد هغه محلات موجودل او ما ته الله فرمایل چې ستاسو امت به دغه شام ته یمن ته فارس ته رسیږي او مکه سره شوله دا یو بل معجزه شو خدای وته خیب چې دی وخت کې خطبه باقاعده لګي فل دفاعي پوزیشن کې او کافران د دې خندق کنه خو فکر مکه او امت بلی د دنیا ګډ ګډ ته رسو ان شاء الله العزيز نو مغسو شو بهر کیفو دا بل معجزه شو او چې کار وکاو نو صحابه او نبی رسول الله یو بل سره شیرونه هم نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الجهاد ما بقينا ابدا من هغه خلک چې موږ د نبی رسول الله سره په جهاد بیعت کړی دي تر سوچ جام دیو نو موږ د پیغمبر علیه السلام نه نرستو کېږو او د کافر او دشمن په مقابله کې به سره جهاد کوو دا باغی وی دا با صحابه وی او نبی علیہ السلام مبارک باوا سلام کلا کلا او دیبم وی تنو شیرونم دی اغا با شریک باندې بلگیو اللهم نبی علیہ السلام باوازو کو اللهم لا عیش الا عیش الاخر اللهم کی دیب دوی کہ نحن الذین بایعوا محمدا من اغا خلق جو چی دا نبی علیہ السلام سلام بیعت کردے پا جہاد ترسو چی جمدیو ما بقینا ابدا نو بیا سری
بیا نبی علیہ السلام اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. خدایا جن خونه مگر د اخرت جن دی، د دنیا جن خدا کارو جن دی. کله بیماری برازي، کله تکلیف برازي، کله جګړه برازي، کله فتنه برازي. لا عيش الا عيش الاخره، پورا کامل جن د دنیا نه د اخرت ته. فاغفر الانصار والمهاجره، خدای د انصار او مهاجرین وبخښي. دا دعا به ته په خندق کې کوله، نو چې په دومره تکلیف کې صحابه لګای دا الله لپاره په تکلیف په برداشت کوي، او حضور پاک هم لګای دا خدای لپاره تکلیف برداشت کوي. اوګیم دی یخریم کېږي، نو تاسو وایي چې دا دعا به خدای قبلې کې ونه کوي. د نبی علیہ السلام او خامخا قبلېږي، مستجاب الدعوات ته. خو دغه وخت ګوره دغه وخت دعاګانې کړي او صحابه وایي والله لولا الله ما اهتدینا. دا خدای حمد به هغه وخت کې ادا کو، والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. خدای کته نه وکنا نو موږ به هدایت نه ومنته. خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد موږ په اسلام کې داخل شو، هدایت ومنته. موږ باندې موږ کړې وې او نو موږ صدقه ور کړې وې. الله دا خو ستا په وجه دی. واقعي دا د خدای مینه ده موږ سره چې الله موږ مسلمانان پیدا کړی. ټول الحمدلله منځونه کو، موږ صدقې ورکو، دا د الله مینه ده. والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا ان الاولى قد بغوا علینا. الله په موږ باندې اطمینان راولي خدای. فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا. خدای کومنګا او دشمن یو بل سره مخامخ شو، خدای قدمونم کلکا. ان الاولى قد بغوا علينا، دي کافرانو په مونږ زیاته کړی، په مونږ ظلم کوي چې هغه مکینه د مونږ خلاف لخرې جوړې کړې، د ټولو کافرانو لخرې غونډې کړې په مونږ حمله کوي. اذا ارادوا فتنه ابینا، او دوی زمونږ نه څه غواړي؟ مونږ واپس کفر ته راوغواړي چې واپس د مو پلار د نیکونو عبادت په شانتي دین اختیار کړي. ابینا مونږ د انکار کوو، کله ازلې وچوي کنه په مونږ واپس هغه زور دین ته نه نوې دین هم د اسلام قبول کړي. نو چې دا ابینا به وي نو پیغمبر علیه السلام هم ورسره आवाज پکې اوچت کړ او په شریکه به وي ابینا ابینا ابینا، چې مونږ د کفر او شرک نه انکار کوو. ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابینا، په دې به आवाज اوچت. دین علماء دا معلومي چې دا جهاد په میدان کې یا اسه شعرونه ویل یا نظمونه ویل د زړه د خوشاله لپاره دا جایز دي. نبی رسول الله باندې په خپل ویلو. او بیا جهادي دا جهاد د لپاره ټریننګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابرول، دا د نبی رسول الله ته د پاکوداله پکې استعمال شو. خندق یو کناو په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کوله نو د طائف مضبوطه قلاګانې وي، نو هغه لپاره منجنیق استعمال کړو. مچوغنا دا اوس چې په خوا به زمون په وطن کې خلکو سره مچوغنه وي، کانی به تويشتل. هغه به لکه دا باندې چخ په شانته مچوغنه جوړې کړې وي، باندې چخ په دا څلور طرف ته ټالونی په خوا دي خلکو په ځانګل اصولي کو په خوا داسې نو دا په څلور طالبو نو هغه کې به کانی خودي غټ غټ تیږي به خوده وي، ابه تاو چوچت په شو کلا ما یو پړې به پرې خوده نو کانی بلال او په یوه کې به پرې وته. نو اوس د کلی زمانہ کې توپ استعمالول شي یا ټانک استعمالول شي او یا میزایل استعمالول شي. دارنګه زموږ علماء کرام یو سیر دي چې دشمن په مقابله کې با هغه کې احتیاط کې هغه ته هوا استعمالول، ریش باد استعمالول. زنانم پکې مړي شي او بوډاګانم پکې مړي شي، ابن استعماله تر سوچې سخت ضرورت نه راغلي. او باقي دې زمانہ کې توپ شو، ټانک شو، میزایل شو، د استعمالول شي.
دا صحابه کرام خپل دفاعي ساز و سامان نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل استعمال کړی او قرآن شریف کې الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت هم مضبوط طاقت برابر کړئ. نمارو نن د مسلمان څونه تعداد دی؟ مسلمان نن د کافر نه زیات دی. نن د مسلمان تعداد د يهودو نه زیات دی. نن د مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات دی. نن د ټولې دنیا د مسلمان تعداد د هندوانو نه زیات دی. بت متواله نه زیات دی. چینیانو نه زیات دی. روسیانو نه زیات دی. او مسلمانان نن ارض دغه وګړي نه ګور افغانستان کې وګور، ګور په عراق کې وګور، فلسطین کې وګور، په کشمیر کې وګور، په بوسنیا کې وګور، په چچنیا کې وګور، ساخوا کې دغه لیبیا کې وګور، شام کې وګور، مصر کې وګور. زه په مسلمان نن په مخته دا ولې ځکه مسلمان لا چې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشتا. نن کا د دشمن لګیا دی د مسلمان خلاف نن بدمعشي شروع کړی دا ولې هغه سره جنگي سازو سامان شته او تاسو سره نشته. ایمان تاسو سره دی خو جنگي سازو سامان کوم چې قرآن سور له 100 کاله مخکې ویلي کہ دا تاسو خپل جنگی سازو سامان برابر کې نو زمون چې کوم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي، صرف په تعیش کې پراته دي. دا د سوچ نشتا چې زما یو دشمن شتا، یو کافر زما شتا او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حمله کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادي. ماشومان یې مړ کړل، زنانې کونډې کړلې، د وینو سیلابونه توی کړل. په دې سوچ دي چې کله مسلمان مون ختم کو او مسلمان له چې کوم قوت او کوم طاقت پکار دی ته مسلمان توجه نشته. دا د مثال شو کنه. خندق نبی علیہ السلام قانون لري مچوغ منجنیقونه د طائف لپاره استعمال شوی دي او قران حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې. بهر کیف دا خندق په تیار شو او برابر شو. دیکھ یو واقع بلم داسې ولغم دی پیښه شوه. یو صحابي دی د نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښته، وی صاحبه ما له لږ اجازت راکړه کور ته ځم. دا قانون دی چې په جهاد کې بې د امیر د اجازت نه به کار نه کوي، د امیر تابعداري به کوي. د هغه نه به اجازت غواړه. نبی علیہ السلام ورته وی لاړ شه. چې لاړو دا صحابي کور ته نو د سره خو نیزه وه، صحابو خو به خامخا وسله ځان سره ګرځوله. چې دې سنګور ته ورغلل بي بي د دروازې بار ولاړه ده. نو عرب خو غیرتي خلکو دې په شکي شو چې زما د ښځه دروازې نه بار سنګ چاته ولاړه ده. نو نیزه یې نیغه کړه ښځې ته، وایي ته بار سنګ ولاړه. ښځې ورته ما پرېږده راشه کور ته، کور کې لوی غم پېښ دی ځکه راتښتېدلې یم بار ته. وایي څه چل دی؟ وایي ته خو رانه نه وځه. دې سنګور ته ورغی، یو لوی ښامار په کور کې پروت دی، لویه اجدها ده. وی دې مار د وجه نه در تښتېدلې دروازې ته. به د سره خو لویه نیزه وه، هغه نیزې هغه سوکې راواغېشته او د مار په دې سر یې کېښود. خو چې زور یې سینګ ورکړه دې مار له، نو مار یو چغه وواله. دا ښځی وی په دې پوه نه شوم چې مار مخکې مړ شو که زما خاوند مخکې مړ شو. مارم مړ شو، خاوند مې پرېوت دې مړ شو. د خدایا دا شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته الو بیا چې الله رسول دغه چلو کمار له پنيزه په سر کې قوض مارم مړ شو او زما خاوند مړ شو. په دې پوهې شو چې کوم یو مخکې مړ شو، دواړه یو ځای مړ شو. نبی علیہ السلام او فرمایل ان لبیوتکم عوامر، استاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي. استاسو کورونو کې پیریان اوسېږي او مدینه منوره کې ګوره پیریان ډېر دي، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته، د نبی علیہ السلام نه دین زده کوي او کافران هم پکې شته. لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او یهودیان دي، دارنګه په دې کافرو په پیریانو کې شته، مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، یهودیان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مارم پکې ولیده تحریج پہ اوکے. تحریج سمانا دا سے وتوا یحرج علیکن ان تخرج من بیتی، تاسو زما د کور وځه دا وتوا یا
د نوح علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام عهد ورته پیش کې اسألكن بعهد نوح وسليمان ان تخرجن من بيتي یا پښتو کې داسې وته وایي چې د نوح علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام عهد درته مخکې کو زما د کور وځي دا ورته خامخ وایي لکه نوح علیہ السلام چې کله کشته ته خطا ځان سره ماران هم جوړي د هر جنس د حیوانات له یو ځان سره جوړي نو دا غینه وعده غشته د مولا ته ضرر نه رسوي او سليمان عليه السلام خو په ارچ حکومت ما غم نه پیریانو نو وعده غشترا چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوي نو دا وتوریات کې وتوایه چې په عهد د نوح عليه السلام او د سليمان عليه السلام د تانه دا سوال کوم چې ما دا کوروزه نو که پیری هو غیب بشي او که پیری غیب نشو نو پته به ولګي چې دا پیری نه دی به ملکا کور کې مار اولید نو سمدستی په आवाज مکه او دا आवाज ول الاول ورکا په خبره ورسې ده کنه که غیب شو خو خبره که غیب نشو که پیری هو غیب بشي او که پیری نو او غیب نشو نو بیا به ماری بیا ملک بهر کیفو دا خندق صحابه کرامو پشپګ ورځې کې پورا کا سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې خندق سین پورا شو نو د لسو زر لخر را ورسید 10,000 کافرانو لګ نه دي ډېر زیات دي خدای ځان سره روستي دي توري او نیزه او خان او په ډېر لوی جوش کې رالل په داسې جوش کې رالل چې د مدینه منافقان په یاره کې پریوتل قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم د مدینه نه په هر طرف حمله وکړه یو سازش شو چې په مختلفو طرفونو په سلورو طرفونو با مونږ په مدینه حمله کوو ازداد ذکر شو فوق و اسفل استیعاب ته مراد هر طرف نه حمله وکړه بل لاندې هر طرف نه حمله وکړه او دې مطلب چې مسلمانان به ختم کوټېږي نه وسنن اذ زاغت الابصار المنافقين سترګې کېږي بری شو چې دا په کې ممروسه ولا بلغت القلوب الحناجر او دا زړونه مړه تر ورسېدل الکه وړه مې خلیل راغی خلیل نه راځي لیکن دا غدا تنگش او د تکلیف په وخت خلک دا محاوره استعمالوي قولنا خلیل راغله وتظنون بالله الظنون او په خدای بدګمانه شروع کړي دا منافقانو بدګمانه شروع کړي څه خدای په خوې چې د بدل پیغمبر امداد کو امداد په وسره نه کړ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قرآن شریف کې الله فرمایي په مسلمانانو ازمایش راغی دا یو ازمایش دی اوس ور ازمایش سي کله په مسلمان سخت راځي کله نرم راځي کله بیماری راځي کله روغ صحت راځي کله مړ راځي کله معشوم پیدا کیږي دا ټول ازمایشونه دي چې په خوشاله کې د خدای حمد ادا کوي او نه ادا کوي او که تکلیف او غم دل راغی نو ته په هغه کې خدای یاد او کنه یاد غم او تکلیف کې هم خدای نه لري او په خوشاله کې هم خدای یاد او چې کوم مسلمانانو کامل اغي هذا ما وعدنا الله دا وی اغلی چې موږ سره خدای او رسول وعده کړو وصدق الله ورسوله او خدای او رسول اشتیاوی لري اغي باندې له غبرهټ نو وما زادهم الا ایمان وتسلیما دا ایمان نور مضبوط شو دا پیغمبر علیہ السلام تابعداري دا غي نورم کلک شو رال الکافران دا خطوه کې خیمه خخې کړ او په دې سوچ چې په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن مسلمان ختم او رال الخندق ولید حق بک حیران او خو دا سړي مسلمانان خو په مدینه کې نشته هغه خو د خندق او د غر په میاس کې دی راځي او یو طرف ته غر دی پاغي نشو راځته بل طرف ته خندق دی بس کړ بدقه سے برات له د خندق په خوا کې په پلیره کېدل د خندق نه را پورې وتی نشو پینځګه د پلنو پینځګه د جو خندق ته اوس بس کېږي ولې په خندق راځي او کولیږي او مسلمان وته ولار دی هغه په کانی د پلاسر دی او که خندق لراځي او را کولیږي او راخیږي نو مسلمان ولار دی غشي وسره په غشي یولي سبب شل وځي یا یوم یاشتا کافرات دقل ته دیرو او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کو هغه حوی ابن اخطب چې کوم د بنو نذیر سردار يهودي هغه لار يهود د بنو قریظه يهودي پسې د بنو قریظه يهوديان په مدینه کې اوسېدل هغه ته ویرو د مسلمان خلاف د بنو قریظه چې مشر کعب ابن اسد هغه چې د توقت الحوی ابن اخطب تم دروازه او خبر نه کړ
حیی ابن اخطب ورغی دروازه وتوالا کعبه د دنیا کافر میرا غون کړی دی نن مسلمان ختمو روزه کعب ابن اسد یهودی وتوی حیی تا وی دس پیرو وی دا مخدس پیرو دی او خیر دی نه ور شر دی را راوړی دی هغه خیر مې راوړی دی نن مسلمان ختمو پریږدي نه د دنیا دشمن مې غطفانیان او مکی خلک ټول راغون کړی کعب ابن اسد وتوی وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړم او ما په وعده کې ډېر با وفا مونته دي او ما ډېر رښتونی مونته دي د خدای وی سوزه مون پارام پرېده خیر دی وته لګیاو هغه مجبور چرا مجبور کا نو بنو قریظه یهودیانو په عهد مات کا روتل نبی علیہ السلام تچاوی چې بنو قریظه یهودیانو می مرګري شو لکه دا بار نه دشمن راځي د تورم یو خپل خلک مرګري شي نو نبی هم ډېر خپه شو نو دې صحابه ولېږل تاسو لار چې سعد بن معاذ رضی الله عنه او سعد بن عباده رضی الله عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ویل دې خبره ما تحقیق وکړه لکه چې بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا وي معاهده ما تکړه ده او کنه دا دې ولا لاله حضور پاک وتوی چې واپس راشه د خلکو مخکې ما ته نه وایي اصله مسلمانان غریبانان اون لقي اون یریږي چې دا بار نمبر راځي د کلم نوم خلاف لخر تیار شو چې درې والا لاړل واپس راغلل نو حضور پاک ته پټ الوي په اشاره وته وي سه خپل وعده ما ته کړو ما دا عهدي کړی ده د بنو قریظه یهودیان او اغین دا کافرو مرګري شو ډېر زیات نبی علیہ السلام خپه شو پریم خپه شو چې دا یهودیان ولې ما خلاف د نصاب شنو کړي څه چل شوی ما سره کوي لیکل کړی دي وعده را سره کړی ده چې لاله لرا باندې لخر را واچول او سره د مدینه دي دا چې دي نو دوی دن وروتل دا وسکیږي خدا ډېر پیغمبر علیه السلام پریشان او یو داسې مضبوط جنگ وشو داسې مضبوط چې نبی علیہ السلام ماسپخین منځمونه کړ نمازیګر یې مونږ کړ نماخام یې مونږ کړ نمازخوتل هم ډېر وخت تېر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام ته صاحب ما خو مونږ نه دی کړی وی والله ان صلیت ما نه دی کړی قسم دې کمان کړی وی دې چې رامون کو نو پیغمبر علیہ السلام په دغه ډېر سخت خیره وکړه یا الله د کافر کورونه او قبرونه ورنه ډکه خدای د کافر کورونه او قبرونه اور نه ډکه مونږ خو د منځره منې کړو خصوصا د مازیګر مونږ را باندې قضا مازیګر مونږ له دې کوي نو بیا اول د ماسپخین مونږ قضا بیا د مازیګر مونږ قضا وکړو بیا د ماخام مونږ قضا وکړو او بیا د ماسپخین مونږ قضا وکړو یو کافر عمرو ابن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې را خندق لټاندو نو اسی روز غلو په خندق را پورې و او چې را پورې و اعلان یو کوئی مقابله راشي حضرت علی رضی الله عنه میدان ته ورغی و د وسو کې وی علی وینا ستا مرګ زنه خو هم تکشره څوک مشر را میدان تکا علی صاحب وتوی زله مرګ خو خوم زکشرم خو زله مرګ خو خوم نو دا عبد عمر دی ورته د اسنا دا عمرو ابن عبد د اسنا ورته کوز شو چې کوز شو کوزیدو سره ډېر بدمعشو کوزیدو سره په حضرت علی گزارو پتورا علی صاحب سره بالو ځانې بد کې سره لږ زخمی شو او نور بچ شو او چې څنګه د گزارو کو او علی صاحب بیا تیرو چتا کړه او گزارې داسې مضبوط ورکو چې هغه د اوسپنې زغرا چولې و ځانې مکمل په اوسپنه کې پټ کړو او حضرت علی صاحب داسې مضبوط گزار ورکو چې توره دا اوسپنه نه موته و ده نه موته مردار شو خدای مردار یو بل کافرو نوفل ابن عمیر نوفل ابن عبدالله نوفل ابن عبدالله اگر امن دکړي هغه یې زبنن زمو د مسلمانانو د پیغمبر بدن وګنه پرې دمنه ولکه دومره لوی خندق چره وې زما داسې اصلي کې د خندق نه پورې غاړه ټوپ وایي شي تورې لاس کې واغښتا او بعینی چې کوم نه کې حضور پاک ولالو په دغه په خندق راغی او چې څنګه اسروز غلو چې دا به خندق نه ټوپ کې لما اسو او نه په پیغمبر علی السلام په تور غزار کو او چې څنګه اصل ټوپ ورکا نو اسه په خندق کې لاندې پرې وته سره دا او دا څه مات شو مردار شو چې مردار شو
کافر وی 10,000 درهم بدل کو او د دې نوفل دا لاش را لراکه 10,000 درهم درکو دا لاش راکه نبی علیہ السلام وی د مردار نه د لاش علم او نه دا مردار او نه پیسې علم او نه دا مردار پکار دا صحابه ته با اخو ورته ورته بل جوړوي د 10,000 درهم غوړې شي د جنگ سامان به پیوالو حضور پاک نه پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړو نه دا پلیت وجود پکار دی ورو کې دا څه ولا ورکی دا سلغون دی من د تړو شوی یو صحابي د نعیم ابن مسعود غطفانی نبی رسول الله دراغه وسید وی دما قوم غطفانیان په دې کې پراته او هغه ته د اسلام پته نه لګی چې مسلمان دی نو کی اجازه راکې زو ورن چې خپل قوم له بشر پوهه کړ نبی رحم الله راخه زو ورن الله دې حفاظت وکړه په خندق ورکوي او د غطفانیان ته ما پیژنې لکه تکم دی هغه ته پته نه و چې مسلمان شوی دی مدینه ته تللی ته کوم ځای دی دا د خپل عالم کړ حضور پاک ته ویل دروغ پکې وایي نو جنگ کې دروغ ویل شي وایي پکې اجازه ده وته ویل تاسو مرګ امکان دا څه کار دی چې د مکه او د مدینه د خلکو خپل دښمنی ده نو مکه خلک پېښو نبی رسول الله پېښه نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې مونږ دلته کرالو او صرف دی حویل خطا کو د کجورو په باندې راوستو تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شئ غطفانیان وته ویل نشو ورته وی اسلام وجنو زیتی زو بس هغه اعلان وکړ وی زیتی زو غطفانیان تر روان شو دوی کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوست قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها داسې لښکر او باد خدای راوست طوفان چې د کافر او خیمه او چته کړي او دې چې په نغرو کوم لوخي خودي د پخلي هغه لوخي ته خوا کړل او دا سارو بچین چت کړل دون طوفان او چې څوک پزمکه ناس ته بچو که څوک بولا هغه دې چت کړ او خیمه او دا لوی طوفان دی او زلزل د سترګو کې شګي پریوته پخلو کې پریوته بس نر باغ او چې خپل اوخ ته خطو تختې ده بس نرغه او چې خپل ساروي لیدو تختې ده ټول او تختې ده لاړل دا شل ولې یا یو میاش دې د مسلمانانو خلاف د مدینه کې چاپیره دیرو رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړ الله عباد مې راوسته او لخر د فرشتو مې راوستل او کافر مې د نوز غلو وللو تختیدل نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ وی آل نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته مبارک نشه د دې نه پس به کافر زمون مقابله له مدینه ته ناراضي باس د خیر راتلو دې نه پس به موږ وځو د خیر راتلو دا لیا مارکا دا پیخ شوا دیتا غزوی خندق بی او غزوی احزاب ہوتا ہو زنانہ ان پکی اولیے پورا کرے حضور پاک زنانہ کو مدینہ کی وقلا کے بند لکھلے او حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہ کم مشہور شاعر دا حضور پاک ہو اگر تو یہ کلی زنانوں سرکین یہ سپیلگی رو برا یو یہودی والا دا بنو قریضہ یہودیان خصابه چو بکا وعد خلافیہ اکرا یو یهودی ورغی معلومات کوي چې د خځو سره څوک فوجان شته که نشته مسلمانان څوک حفاظت کوونکي شته که نشته حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها یهودی صحیح کړ حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور و نه پلار خوري حضرت حسان ته ورشه او پر یهودی غزار وکړ دې په څه ته وکړه ما سره سړي د خیمه د لرګي والا او پر اثر و حضرت حسان وی زس پینګیره مدغزار کولې شم دغه نشم کولې نه خان بس ورغله حضرت صفیه او لرګي او چت او يهوديه په اثر و چې وی و مردار حضرت حسان بن ثابت ته وی خزیمه ګوته نشم وروړي او تدي اوس اونې سو د خیمینا دې قلانه بار ورو غرزوا په قلا په دیوال دا يهودي راوړېدل نو دا یهودیان به اویریږي وای به چې مسلمانان سره سرشتا په موږ باندې راځي حضرت حسان وی ګورم لري ورغول شم نو ما لاس کې کم دي طاقت دې څنګه ونیسم نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورلا او پجامو کې صادرون کې ونیو او د قلانه پورې غاړه ورغول هغه کې دا حکمت چې يهوديان په انتظار چې مسلمانانو سره سرشتا کوي چې له وګورځو يهوديان یې له کسرې سره لري اگر زمین دغه ملک جاسوس را له ملک او دون تپله سړي دی وتر چې بارې راته راوړاو
خدای حفاظت کوي. نبی علیہ السلام یو آواز وکړ وی څوک به لاړ شي او ماله به د کافرو خبر راوړي. حضرت زبیر رضی الله عنه پاسه دې زه به لاړ شم. ګوره د خندق نه وراوړېدل اسان کار نو ګران کار. نبی علیہ السلام بیا آواز وکړ وی څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي. خندق نه ورپورې وي. بیا زبیر پاسه د حضور پاک د تروغ زیر بیا کېناسته. بیا آواز کوي څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي. زبیر بیا پاسه. نبی علیہ السلام لكل نبی حواری وحواری الزبیر. وی د هر پیغمبر یو خاص امدادګری ملګری وي او زما امدادګری ملګری حضرت زبیر. او دغه پیغمبر علیہ السلام یو انعام ولا ورک ناشنا انعام. او انعام سره وی فدا کابی و امی و ای زبیرہ زما مور و پلار تانا قربان. ندیلار دا خندق نورو او ازدان اللہ با حفاظت کئی. دا خندق نورو دا او دا کافران پر منس کی چکرو لگاو او بیار آگئی او نبی علیہ السلام جیتو الحالو لو موقع کے جو فرمائل یہ سوچتا چی پا خندق ورپوری دی او زمال خبر روڑی. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پاسل ویسے دا کار بجو کن بڑا آسان کار ہونے دے. وی خلو ورزپے وی اللہ بدی حفاظت کی تو حذیفہ کو سبکینا بس مالا بسر پتلار ہوئی کہ داوی سہالت دے. حذیفہ ابن الیمان ورلم وی پکی گر رے لمنو چالی دمنا. وی ابو سفیان چکم دا کافر مشر سردار دے یہ دے میں خواجو وی ماوی چی غشی باندے دا سرولم چی بس مرشی. وی حضور پاک خبر را یاد شوا چی گر سبکینا. وی ابو سفیان لگیو مرگرو تا چی دے چیزو دی دیو تو غرق ہو سترگن دا خورو دکشوی خلم دا خورو دکشوا او اورونا اگا چی تم اورونا بلکلو دا خوراک دا پارا اگا اورونا زل یولل او خیمه تو سوزولو او قوم رانو تختید غطفانیان او تختیدل بس دے چیزو خیمه گوندوے دیراغی حضور پاک دے علوے دے سیب سلیلی پتیت تلی قوم پا مندوے وی ابو سفیان خو میں دا غشی لاندی شو میں چی ملکو میں وی تاسو وی چی سبا زیادی کار نکی انوی پریم خود وی خلی اکرد. اللہ دا مسلمانانو مضبوط مددو کو پر جنگ کے او گتا خدای پاک مسلمان دا ورکا مضبوط گتا رب العالمین مسلمان دا ورکا او طول کافر خدای پاک دا ظلم او دا بات پا ذریعہ باندے واپس او تختول مکیتا آغا خندق دیر مدعو یا روبن شو اس خندق نشتا. ناغیب ما یوزے کے تاریخی بنیاد بانے ہوں یو سبیل میں تپوسا موکر مخی یوزل تلیو ما یو بڑا بابا تصبیح او داداغی خرسول پگاری باندے نای بابات دکم دے ویدر دی مدینی ما یا خندق زیادہ تمالیم نیچے رکم لے کے مقامت یو سپائی ولالو پسلک دپاسا ویاغا شورتے والا پسپائی دا شورتا ہوئی ویاغا شورتے والا اینے ویلا دا خندق نخدا سلک پہ دپاسا جوڑ دوس چکم دے کہ دا مین روڈ روان دے دا ٹول پاغا خندق دپاسا دے او خواہ کے جبل سلع دا کدا دی غر کے او غارمو ما پخپل آغا غار لیدلے دے پاغا غر کشتا نبی علیہ السلام دا عمومن دا شکولال آغا کہ دا عرام او دمو بیتولو سخت تکلیف و صحابہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تکلیفات برداشت کر خدای والا فتح ورکا نصرت ورکا یہ کرنے دی خبر کا مشارہ لا مسلمان مانے با تکلیف خام خارا دی گوڑا اللہ یو جبریل علیہ السلام وزر باندے گون عادیان غرق لل گون سمودیان پا یو چغا پہ غرق لل دل کے انداز سے کوئی شو لیکن دیکھ دا اللہ حکمت ہو گوری مسلمان آزمائش پہ کئی اذا اللہ لار کے تاسو سے قربانی ورکرے کا نمر کرے او بل دے کے دان حکمت ہو اذا سے اہل مکہ خداینا تباہ کر لکہ اللہ ام دی خلق تبی عرصت ہدایت ور نصیب کر دغا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو توحید کے کافران سردارو پخندق کے کافران سردارو دا خدای مسلمان کر اگر ابو جہل یہ اکرما رضی اللہ عنہ جو توحید پا بدر کے او توحید کے کافر یہ سپسالارو مسلمان کا اگر خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ توحید کے دیر مسلمان خلاف سخت جنگ کو او دا اسون دا رسالے سپسالارو اگر خدای پاک مسلمان کا دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان کو دا اللہ پاک دا حکمت
دون دغه صحابه دین لپاره لویه قرباني ورکړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ټول د قربانونو ده ټول د قربانونو آسان خبره نه ده په دغه قربانو د دین منتر ورسېده او د دین حفاظت هو من کو کنه بس نبی علیہ السلام مبارک پر ډیوټي پوره کړل صحابه پر ډیوټي پوره کړل اوس دا دین دا به موږ محفوظ ساتو دا دین د امت ته موږ رسو دا دین ابیاری په موږ باندې ده او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول د دې دین دفاع کول دا زموږ ذمہ داری ده دا به څنګه وکړو رب العالمین دې د حضور پاک ورته د دین او د شی دین ټول امت ته ورسوي او الله دې زمونږ ناراضي شي خدای پاک دې مسلمانانو اتفاق نصیب کړي او څومره کافران د مسلمان خلاف برسره تکار دي رب الجلال دې ذلیل او رسوا کړي خدای دې ذلیل او رسوا کړي خدای دې ذلیل او رسوا کړي الله دې زمونږ مجاهدین حفاظت وکړي خدای زمونږ مسلمانانو حفاظت وکړي خدای زمونږ مسلمانانو اتفاق نصیب کړي پروردگار زمونږ وطن او ټول اسلامي ملکونو په دین او په اسلام آباد کې او اتفاق نصیب کړي مریضانو لپاره دعا وکړي چې الله شفا ورکړي یو مریض په هسپتال کې زموږ یو ملګری یې جمعي د یو مرغۍ د والد صاحب د هارت اټیک پته شوی دی دعا وکړي چې الله ورته شفا ورکړي الله روغ صحت یې نصیب کړي یو بل ملګری هغې کور کې مریضان دي الله دې ورته شفا ورکړي یو بل دوست چې بچي نشته دعا وکړي چې الله تعالی ورته نارینه اولاد ورکړي زموږ د بابا شاه لالا د کور والا وفات شوي دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي د آخرت کې سفر الله د راحت او د خوشحالۍ کړي د چا مردگان وفات د خدای د ټولو بخي الله یې زموږ نه راضي شي خدای پاک زموږ په زړه کې د دین رڼا واچوي او خدای پاک زموږ مشران ټولو بخي او الله تعالی دې زموږ نه د دنیا او د آخرت خیر او برکت ته الله مونږ راکړي او د دنیا او د آخرت د فتنو او د غمونو او د آفتونو نه رب العالمین ته امن وساتي د چا چې اولاد نه خدای د نارینه اولاد ورکړي چاته څه مشکلات دي خدای مشکلات پریشانه او تنشنونه ورته خوشاله باندې بدل کړي رب ذوالجلال دې زموږ راضي شي خدای ته زموږ راضي شي خدای ته زموږ ګناهونه معاف کړي خدای جنت الفردوس هم نصیب کړي خدای د ځنکدن او د قبر د عذاب نه مساتي خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت امرګونو کې واچي خدای د هغه تابعداري نصیب کړي رب العالمین د هغه د جنت جنت ته بوته کړي د هغه مبارک لاس د حوض کوثر د نصیب کړي د حاضر جمع کې د چا په لور کې څه حاجت خدای ته حاجت پوره کړي الله تاسو به روزګار دي خدای د حلال روزګار نصیب کړي خدای ته چا تنخواه به برکت ولا واچي څوک زمینداری کوي پر دې برکت واچي او څوک نوکرای نشتا او روزګار نشته ولا خو روزګار ورکړي پروردګار ته من راضي شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين